قسم دې اوس خو د هغه پیغمبر د ذات پسې د هغه د عقیدې او د نظریې پسې خلک انختی دي. نن خو هغه مدارس خلک تبا کول غواړي، هغه مساجد سوځول غواړي، کم مساجد چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په خپل بدن باندې جوړ کړي دي، د کم مساجد تحفظ چې مسلمان ته پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام اعلان کړی دی، د کم مدارس اعلان چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام صحابو ته کړی دی، مسلمان ته پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یو اعلان پرې خو دی دی به مدرسه قائمي، دی به مسجد قائمي. د مسلمان وابستګي به د مدرسې سره وي، د مسجد سره به وي، د امام سره به وي، د عالم سره به وي. نن هغه وابستګي ختميږي، لګیا دی کم طرف ته روانه ده. نن د هغه مدرسې شاخونه چې کم ته مسجد نبوي ویل کېږي او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چونترې ته صفه ویل کېږي، د هغه صفې شاخونه چې دا مسجد یو شاخ د نبی علیه الصلاۃ والسلام د مسجد دی، دغه مدرسه په دې کې یو شاخ د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د صفې دی، دغه مسجد چې لال مسجد ورته ویل کېږي هغه یو شاخ د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د مسجد دی. جامع حفصه چې نن هم په هغې باندې پابندي لګېدلې ده د 3 ورځو نه. نن هم هغه طالباتو ته چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ملمنې دي، نن هغه طالبات چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام احادیثو ته ناست دي، نن هغه طالبات چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام روړلې شریعت زده کوي، نن هغه طالبات چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دین زده کوي او په دې نیت باندې وتی دي چې کور ته راشم خپلو زنانو ته زه دین وښیم، خپلې علاقې ته لاړه شم، خپلې د علاقې زنانه راجوختې کړم، هغې ته د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د عایشه رضی الله تعالی عنها ژوند وښیم. سم دی که تاسو وګورئ د 2006 حالات یو ځل بیا راغه، جامع حفصه او لال مسجد بیا بند کړلی شوي دي او بند کړي دور حکومت دي، هغه وخت کې فوج بند کړي، اوس دور حکومت بند کړي دي. د لال مسجد هغه جنکې چې کم دي کمې طالبات دي هغه آواز لګوي، وایي د 24 ګنټو داسې په موږ باندې خوراکونه اوبه خو بند کړلی شوې. ما ویل قسم دی دا هغه الله تعالی عنہ باندې د مسجد نبوي منځونه بند کړیو، په عثمان رضی الله تعالی عنہ باندې مسجد ته داخلېدل بند کړیو. قسم دی هغه دور انسان ته یادېږي، د انسان زړه جړی. نن د 2006 نه بعد یو ځل بیا د لال مسجد ځمکه هم بنده کړلې شوه او د جامع حفصې ځمکې نه هم ګیر چاپېره پولیس ولاړ دی. هغه طالبات هغه جنګلو کې ولاړي آواز لګوي، مونږ خو دغه دین د دې دپاره زده کولو چې لاړ شو د علاقې تورسرو ته د الله جل شانو دین وښایو، د علاقو هغه زنانو ته چې کومې د عایشه رضی الله تعالی عنها د عفت نه نه دي خبر، د عایشه رضی الله تعالی عنها د ژوند نه نه دي خبردارې، د فاطمه رضی الله تعالی عنها د حیا نه نه دي خبردارې، د خدیجه رضی الله تعالی عنها زندگی ورته نه ده معلوم. د دې نه مخکې په 2006 کې زموږ ډېرو خویندو په جامع حفصه کې شهادتونه نوش کړي، لیکن د الله جل شانو دین نو پرېښودې. ما ویل په 2004 کې د هغه زموږ د خویندو ګناه سوه چې د الله جل شانو کلام په سینه باندې پروت دی او شهیده ده، د الله جل شانو کلام ورسره په لاس کې دی، ماشومه ده او شهیده پرته ده، هغه سپارې چې د هغې په لاس کې دی او د شهادت جام یې نوش کړی دی. ما ویل نن هم د هغې دشمن چې مشرف دی ذلیله په انګلینډ کې پروت دی. قسم دی دغه عمران به هم ډېر زر ذلیله او خپل ذلت به وویني، ډېر زر به دې خپل ذلت وویني. د الله ګرفت په مشرف باندې خوراغو تام لال مسجد او جامع حفصې ته لاس واچولو. عاشقوانم خپل اظهار وکړو چې یقینا قادیانیانو ته خو پنجاب روډ باندې هغه طرف ته 15 کیلومتره کې ورته ځمکه ورکې، په هغې باندې د هغې مرکز تیارې، قادیانیانو ته خو د کتارپور لار کولاوې او هندوانو ته ګورونانک مندر جوړې د مسلمان په پیسو باندې. قسم دی که د پاکستان یو سلزل وزیر اعظم شي د دغه زبان نه به تا ته دا اعلان کیږي د دین غدارې، د پیغمبر علیه السلام د ټول ملک نه د ټولې دنیا وزیر اعظم شته، تر کومه دی د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام عزت تلاس اچول نه پرېښودې، تر کومه دی د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام شریعت تلاس اچول نه پرېښودې، تر کومه د عایشه رضی الله تعالی عنها په ځای باندې هغه زمونږ خویندې د جامع حفصې طالباتې تر کومه پورې د هغې ته د شریعت مطابق اجازت د ازادۍ نه ورکړي، تر کومه پورې د مساجدو نه ناس نه اخیستي، تر هغه وخته پورې به د ذلت مخ ویني، تر هغه وخته پورې به تا ته د عزت مخ نه میلاویږي.
اوس هم درته وخت شته دی ټایم درته شته دی د مشرف غونته کې خدای لا په ګرفت کې نه راوستې لا ذلیله شوی نه که د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د طالباتو چې د الله جل شانه قال الله قال الرسول زده کوي هغه د جامع حفصې طالباتو ما ویل تا ته د مشرف نم عبرت حاصل نشو اوس ته به د دې خبرې پته نشته درته جامع حفصې نه دویم ورځ د بیا غیر چاپیره پولیس ولاړ دی طالباتو ته نه خوراک ورکوي نه ورته اوبه پرېږدي نه ورته نور څه پرېږدي بلکې د عمران خان الفاظ دادی اب وہ وقت آ چکا ہے کہ لال مسجد کا زمین یہ سرکاری زمین ہے اب یہاں پر مسجد نہیں بنے گا یہاں پر لنگر خانہ بنے گا مسافر دی راځي دلته خوراکونه کی مسجد ختم کړي دا ستاسو د وزیر اعظم صاحب الفاظ دي عاشقوانه سوی د طرف نه وزیر ده هغه وی اوس د په اسلام آباد کې د جامع حفصې او د لال مسجد څه ضرورت دی ورپسې عمران خان وی لږ مسجدونه دي پاکستان کې چې لا دلته کې په اسلام آباد کې مسجد جوړې ما وی لږ قادیانان په پاکستان کې اوسېدل چې تا ول لا په اسلام آباد کې د مرکز د پاره ځمکه ورکوله ما وی لږ مندرونه په انډیا کې او ستا په کراچۍ کې او ستا په د خوشا علاقو کې موجود وو چې تا ورته د ګورو نانک مندر د مسلمان په پیسه باندې جوړولو لږ د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام عزت او د عائشه رضی الله تعالی عنها عفت لږ تار کو په خپل زبانونو باندې قادیانانو چې تا ورته لا د کتارپور لارم آزادوله سم نه یو عجیبه غوبل شروع دی د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هغه مدرسه چې هغې ته صفه ویله دغه جامع حفصه چې د اسلام آباد په ځمکه باندې دا د هغې شاخ دی کله هلته چې مخالفت د جامع د نبی علیه الصلاۃ والسلام د مسجد النبوي د هغې مخالفت ابو جهل کړی د هغې مخالفت د ابو جهل خلکو کړی د هغې مخالفت د ابو جهل سره سردارانو کړی د هغې مخالفت یهود او نصارو کړی هغې کې صفه چې کوم د مدرسې په نوم باندې یادېده د هغې مخالفت د عبدالله ابن سبا غونته کې ډلې منافقینو کړی د هغې مخالفت یهود او نصارو د مدینې منورې کړی دلته مخالفت په څه وجه باندې دی هلته کې کله د پیغمبر ورته اول نو ویل د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام اولنی ژوند کې نبی علیه الصلاۃ والسلام صادق او امین منی کله چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د وحده لا شریک आवाज ولګولو صرف د الله عبادت شته د بل چا عبادت نشته دی هلته کې ابو جهل نه د بت عبادت خطا کېدو دلته د وزیر اعظم صاحب نه د امریکای عبادت خطا کېږي هلته کې د ابو جهل نه بوتان صفا کېدل دلته کې د امریکا او برطانیې صفا کېږي نور هیڅ هم نشته دی د خپل قرآن مخالفت خو کولی شي د خپل مسجد مخالفت کولی شي د هغې توهین او بېعزتي کولی شي په مدرسې باندې پابندي لګولی شي لیکن چرته د قادیاني په یو مرکز باندې د قادیاني په یو لار باندې د قادیاني په یو دکان باندې د قادیاني په یو وړوکو غونته ایټم باندې چې په پاکستان کې خرڅېږي تر ننه پورې نه اورېدلې نه به د 5 کالو ژوند کې اوري چې دا د قادیاني منصوعات دي او دا مې استعمالوي वो به نه رہی نو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د ژوند نه مونږ او تاسو ته زندگی دغه ملو شوې ده چې خپل ځان د مسجدونو سره وتړئ خپل ځان د علماو سره وتړئ څنګه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام اعلان کړي العلماء ورثة الانبیاء او کما قال علیه السلام پیغمبر علیہ السلام فرمای علماء دا د انبیاء وارثان دي دی بدر لار د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام لار بدر تخی دی بدل ته خپل نبی شریعت خی دی بدل ته پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام د مساجد د پاره قربانی خی دی بدل ته پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام د مدارس د پاره قربانی خی چې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام خپل بدن ویني کړو لیکن هغه د مسجد د پاره د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام د بدن نویني وتی وی لیکن هغه د مدرسې د پاره وی د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام بدن نه ویني وتی وی لیکن هغه د الله جل شانه د راستول شوی شریعت د پاره وی د الله جل شانه د کلام د پاره وی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام بدن نوینا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام باندې گزارونه کېدل د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام شریعت تار کېدل هغه د ابو جهل خلکو چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مخالفت او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره
د شریعت په لار باندې اختلاف راوستلو او هغه نور خلکو هغه ته منافق ویل کېدو چا چې ورسره ډیمانډونه ومنودل او د مشرکین سره شو هغه خلکو په هر دور کې داسې خلک شته دي په هر دور کې هغه خلک شته دي چې هغه د وخت د هغه خلکو سره ولاړ دي کم چې د شریعت خلاف رواني د وخت د هغه خلکو سره ولاړ دي کم چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د روړلي شریعت خلاف رواني کم چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د دین خلاف رواني کم چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د عفت او د سنت خلاف رواني کم چې د عائشه رضی الله تعالی عنها د عزت خلاف رواني هغه دور کې دغه خلکو هغه دور کې هغه ته ابو جهل ویلې کېدو هغه دور کې هغه ته د ابو جهل سرداران ویلې کېدل هغه دور کې هغه ته د مکې مشرکین ویلې کېدل هغه دور کې هغه ته د مدینه منورې يهود ویلې کېدل هغه د پیغمبر علیه السلام او د صحابه سره نه ودرېدل په دې وخت کې هم چن علما هم د تاثری وي چن علما چې ځان ته عالم وي عقیده به یا د پنځپیر وي یا به د وابي وي یا به د بل چا په عقیده باندې هغه به د تاثری ولاړی شته دی داسې د پنځپیر شیخ طیب هم د عمران خان سره ولاړ دی هغه مرسته کوي او ځان ته شیخ الحدیث وي دا هغه مرسته کوي او وایي زه په قرآن باندې روان یم دا هغه مرسته کوي وایي زه په شریعت محمدي صلی الله علیه وسلم باندې روان یم دا هغه مرسته کوي وایي زه هغه قرآن خیم هغه توحید خیم کم چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وروړي مولوی عبدالله ابن سبا هم دا چغې والی د منافقینو رئیس په هم دا اواز کولو چې زه خو مسلمان یم مسجد زرار خو دیم د مسلمانانو دپاره جوړولو دیم آواز لګولو چې مسجد جوړو د هغه وخت منافق هم د مسجد فکر کولو چې د دې مورچې نه د دې نه مسلمان ووهلی شي د مسجد په نوم باندې مسلمان ووهلی شي د مدرسې په نوم باندې مسلمان ووهلی شي نن هم په پاک ملک پاکستان کې هغه مدارس موجود دي چې عقیدې هم بګاړي دي او د خپل مدرسې نه د دین سرکوبې کې روان دي د خپل علم په بنیاد باندې د دین سرکوبې کې روان دي د خپل شریعت په بنیاد باندې چې دی ورته شریعت وي د هغې په بنیاد باندې د دین نړول کوي لګیا دي په هر دور کې کله چې د 1947 نواله تر نن وخته پورې کله ملک ته خطر راغلی دا د علماء دیوبند بچي ولاړ جامع حفصې طالبات په سرو سترګو باندې جاړي بیا لاندې قبر کې ژوند بیا به ته په سرو سترګو باندې جاړې بیا به د حشر میدان کې د رب مخې ته بیا به ته په سرو سترګو باندې جاړې دا د دې ځای د سرو سترګو جړه د جامع حفصې د طالباتو هغه په دې وجه باندې نه ده هغه په دې وجه ده چې یو یونیورسټۍ باندې پابندیونه لګېده یو کالج باندې پابندیونه لګېده هغه کالج چې هغې کې آیس خرڅېږي هغه یونیورسټي چې هغې کې چرس خرڅېږي هغه یونیورسټي چې په هغې کې شراب خرڅېږي هغه یونیورسټي چې په هغې کې د زنانو سپلی کېږي په هغې باندې پابندنې لګي زما په جامع حفصه باندې پابندي لګي په هغه کلپونو باندې چې تا ادارې قایمې کړي افتتاح دپاره ستا وزیران راغلي دي تیر وخت کې چې د هغه یتیم خانې نوم دې ورکړی دی دارالیتام نوم دې ورکړی د هغې نه د جنکو سپلی نه کېده چینا ته او نورو ځینو ته تا د مسلمان جنکې نه خرڅولې بیا به څه کېږي زما د جامع حفصې نه خو ته یو ماشومه ثابت کا چې دا عالمه شوې ده او دې ته د عزت صادر په سر نه دی اچولی بلکې دې ته غلطه لار ښولې ده زما په ملک د ځمکه باندې د دنیا په ځمکه باندې وښایه چې د یو مدرسې د زنانو نه یو زنانه ته دا طریقه ښودلی شوې ده چې هغه د بې حیایۍ او د بې شرمۍ او د بې پردګۍ د عایشه د عزت او د عفت نه او د ابرو نه د هغې نه خلاف یو طریقه وښایي یو مدرسه چېرته یو مدرسه درته موجوده ده چېرته دغه سپینګیري ښودلی شي د دې عمر زموږ نه زیات دی چېرته یو مدرسې باره کې دا سپینګیري ویلی شي چې د هغه مدرسې نه د جنکو سپلی کېده انډیا ته یو ځای ته بل ځای ته جنکۍ خرڅولې څوک ویلی شي ستا دارالیتام خو موجود دی چې د هغې کمې زنانې په پرده د هغې هغه پردې ختمه کا هغې مخې ته روړه چې دغه دارالیتام نه دی بلکې دا د جنکو دورې حکومت د دې ځای نه جنکۍ خرڅوي هغه زنانه د شهیده نه که محفوظ نه دی د هغې زندګي محفوظ نه ده هغه خرڅېږي د انسان د تجارت پرنګ خرڅۍ لګیا دی هغه د تېره میاشتې کې شهیده نه که 4 میاشتې بعد د هغه د شهادت جام ته ونه رسوله مال په مخ د ځمکه باندې یو انسان خصوصا په دې پاکه خوره پاکستان باندې
د دنیا مدارس د جنکو موجود دي ستاسو په دې علاقو کې موجود دي څوک ښودلی شي د علماء دیوبند چې مدرسه وي د هغه مدرسې نه څوک ښودلی شي چې د یو جنۍ چې کوم دی خرڅېدل شوي دي هغې ته د عزت لپټه په سر باندې اچوي هغې ته علم او شریعت ورکوي هغې ته د خاون او د خواښې د هغې ته د سخر عزت ښودلی کېږي هغې ته د پلار او د مور عزت ښودلی کېږي هغې ته د الله جل شانو شریعت ښودلی کېږي هغې ته د عایشه رضی الله تعالی عنها هغې ته د فاطمه رضی الله تعالی عنها د هغه عزت او عفت ښودلی کېږي هغه شریعت چې عایشه رضی الله تعالی عنها ښودلی و د جامع حفصې جنۍ به دغه عزت ښیي هغه عفت چې فاطمه رضی الله تعالی عنها کې موجود و د جامع حفصې جنۍ به دغه عفت ښیي هغه جذبه د دین د شهادت دپاره چې کومه سمیه رضی الله تعالی عنها د هغې په خور کې موجوده وه نن د جامع حفصې د علماء دیوبند مدرسه ده نن په هغه جنکو کې هم هغه جذبه موجوده ده د 2004 تاریخ یادوي وایي زمونږ خوریانو مخکې هم په دې ځمکه باندې شهادتونه ورکړي دي وایي د الله د دین دپاره یو ځل بیا جنکې شهادت ته ولاړې ته به څوک یې ستا خو آخرت هم تباه شو دنیا دې هم تباه شوه دنیا دې هم ذلیله شو آخرت دې هم ذلیل شو که څوک درته درځي لال مسجد ته په هغه باندې هم ګزار کې که څوک ورته اوبه ورکوي اوبه هم ورته نه پرېږدي اوبه هم بندي تر دې پورې چې اوبه هم بندي دي خوراکونه مکمل ګیرې ته یې اچولې وی ګورئ ګیرې ته یې اچولې د بندي دي نو د خدای دپاره دې ځل خو چې څه شوي دي وشوه نوجوانان چې څومره دوکه شو بس غریبانان دوکه شو پوی نو به درته ما ویلي د دې وجې نه راځي چې په ملک باندې د شریعت خلاف یو نحوست خور دی د دغه نحوست په وجه باندې ګرمي د ګراني او ارزاني دغه شی نه راځي الله دې عمل کړي